السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په پیښور کې یو ښکلی هلک او یو ښکلي جینۍ چا ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي او د قتل نه پس یې د هغو لاشونه یو پټي ته غورځولي دي. ملګرو اخره ور دې جینۍ او هلک سره دومره غټ ظلم چا وکړل ځکه چې بیا یې ورته په مخ باندې تیزاب هم اچولی دي. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په پیښور جمیل چوک کې راغلی ده چې هلته کې جینۍ او هلک چا ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي او چا ور سره ډیر غټ ظلم کړی دی. نو ملګرو دا جینۍ او هلک د دوی د واده 6 میاشتې برابرې شوې وي خو د هلک د جینۍ ځان سره د هنګونه را تختولې وه او په پیښور په جمیل چوک کې د کرې کور نیولی او د کرې په کور کې به دوانو خپل ژوند تیرولو. ملګرو اخره ور دا کیسه څنګه جوړه شوه او څنګه قتل شو. ملګرو چې د جینۍ کوم ورونه او ماماګان دي هغو دوی پسې ډیر غټ لټون کړی او د لټون نه پس یې دواړه په جمیل چوک کې گرفتار ونیول شو او د هغې نه پس یې بیا دواړه د روډ د پاسه ډیر بې دردۍ سره قتل کړل او بیا یې ورپسې او بیا ورته په مخ باندې تیزاب هم اچولی دي ملګرو او بیا یې پټو ته هم غورځولی دي. نو ملګرو واقعي چې ډیر غټ ظلم یې ورسره کړی دی ځکه چې هغو خپل د مینې واده کړی دی او هغو څه د ګناه کار خو نه دی کړی هغو خو خپلو کې نکاح هم تړلې ده. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې نن سبا زموږ په معاشره کې د جنکو او د هلکانو مرګونه ډیر سیوا شوي دي. ملګرو د ټولو د مرګ چې کومه ګناه ده هغه ټول موبایل ته جوړیږي. ملګرو هر چا له پکار دي چې د خپل کور نه موبایل غونډې کړي او خاص کر د خپلو تورسر نه موبایل واخلي. اکثر همدغه تورسرې په موبایل باندې هلکانو سره یارانې واچوي او د هغې نه باوجود بیا دغه جنکۍ هغه هلکانو سره وتښتي او د هغې نه پس بیا د هغو کورنو ته دشمنۍ هم په سر شي. ملګرو چې هغه د جنۍ کور والی چې د هلک او جینۍ وجلي دي نو اوس په همدغه د هلکان رونه او ماماګان به راپسې او همهغه د جنکو خاندان کې به مړي کوي. نو ملګرو که دوی هغه وخت کې سوچ کړی وی او خپلې کې په موبایل باندې خبرې نه وي کولې نه وي کړي نو اوس په دومره غټه مسله نه جوړېدله. الله پاک دې د هر چا حیا او عزت پرده وساتي. نو ملګرو خصوصي په خپلو تورسرو ډېر خیال وساتئ ځکه چې نن سبا زموږ په معاشره کې پخاشي ډېره عام شوې ده. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.